أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین، نن تاسو سره بیا د یو دلچسپ ټاپک سره تاسو سره مخاطب یو د ماشومانو بلکې د عام طلباو بعضې وخت کې د هغې د یو څیز سره د ناپوهۍ د نه پوهېدو یا څه د داسې مخې ته د مشکلاتو راتلو د وجې نه هغې کې بې حوصلګي پیدا شي، هغې ختیار وغورځي او هغې چې دی په داسې حالت کې کینی چې د هغې ته هر طرف ته تیاره ښکاري او هر طرف ته چې دی هغې ته د کنده او روان او جاړه لار ښکاري او د سفر نه هغې تیښته کوي او د منزل ته د تلو څه کوي بلکې قدم هم مخې ته نه اړي. دا یو خاص قسمه ذهني کیفیت دی. ماهرینو د دې لپاره هم حل ایستی دی چې د ناکامو او د مشکلاتو په حالاتو کې به ته څه طریقه کوي او یو طالب علم به خپله لار څنګه جوړي. نو نن زمونږ هم دغه ټاپک دی چې دی له مونږ نوم دا کېښودی شو په مشکلات کې د مثبت سوچ ذهانت، یعنی ایڈورسټي کوشن ایک یو ورته هم خلک وایي. دا یو اصطلاح ده چې ماهرینو وضع کړې ده او د دې بیا اقدامات هم دي، خو د دې به مونږ مخکې څه لږ غونته کې چې دی تعارف وکړو. مشکلات، مسائل، رکاوټونه د دې سامنا کول، دا پیس کول او د دې سره په مؤثره طریقه باندې چې دی نپټاول یا دې ته مخامخ کېدل او داسې مواقع تلاش کول چې په بدو حالاتو کې ښه حالات پیدا کول او هغه د ځان دپاره مثبت استعمالول. دا ټریننګ چې دی یا دا صلاحیت پیدا کول چې دی دې ته ایڈورسټي کوشنټ وایي، ایک یو ورته ویلی شي په عام تعلیمي اصطلاح کې. پورا انسان له الله تعالی زبردست صلاحیتونه ورکړي دي، خو صرف د هغې پیژندل، د هغې استعمال، د هغې آګاهي دا ضروري ده. زمونږ په تعلیمي نظام کې د ذهانت دا پهلو دا ډیره لازمي ده او دا خامخا زیر بحث راوستل غواړي. زما دا نننی کوم ټاپک چې دی دا د مدرسینو دپاره هم دی، دا د های سکول د ټیچرز دپاره هم دی، د پرایمري دپاره هم دی او د عام والدینو او د عام هر انسان دپاره هم دی. د دې نه هر څوک پیدا اوچتولی شي خو چې دا په غور سره واوري. نو نن مونږ صرف د دې تعارف کوو د ویډیو د طوالت د وجې نه. بیا به دا د ایڈورسټي کوشن کم اقدامات چې دي نو انشاءالله به غونډ په بل ویډیو کې، خو چې صرف دا د څه سره بحث کوي، دا څه شی دی، دا صرف زموږ نن تعارفي ویډیو ده. ها د دې دپاره چې دی د ذهانت چې دی دا پهلو چې دی د دې نه په ښه طریقه باندې آګاهي چې ده هغه په ماشومانو کې، په طلباو کې، موږ به طلباو کو ځکه چې د ماشوم نه خبره په دې کې بره سطحې ته هم راتلی شي، په هغې کې د خود انحصارۍ جذبه پیدا کوي. د دې طریقې یا د دې اقداماتو فایده به صحیح چې هغه به په بل انحصار نه کوي بلکې په خپلو صلاحیتونو باندې به انحصار کوي. په دې کې چې د طلبا چې څومره مشکلات راځي دته په تعلیمي سفر کې د ژوند په هره محله کې او په هر میدان کې د دې ټولو چیلنجونو مخامختیا به دی کوي او په هغې باندې به د کابو مومي او د دغې کابو اخیستو کوم صلاحیت پیمانه چې دا هغه د ایک یو دی. په دې په ذریعه باندې د دې اقدامات
چې کوم منتظمین دي د تعلیمي ادارو مدرسین دي هغه اقدامات فالو کی نو په ماشوم کې بعد دا صلاحیت چې دی دا به پیدا شي. په دې کې په ماشوم کې لچک پیدا کېدو، موافقت پیدا کېدو، عزم پیدا کېدو، د مسلې د حل کولو مهارت پیدا کول، دا ټول خبرې خصوصیات چې دی هغه په دې تکنیک کې شامل دي او د مقصد امدار چې دا په وړوکي کې دا په طالب علم کې را پیدا شي. دا شانتي چې د دې په ذریعہ باندې څه چلو کې طالب علم خپل ناکامۍ چې کومې د ته مخامخ دي هغه د ترقۍ ذریعہ جوړ شي، هغه د په ترقۍ کې بدل کی. خو دا ګور دا طریقہ دا زده کول دا لازمي دي. د خپل مقاصد د حصول لپاره چې د ثابت قدمۍ مظاهره کوي. د دې سره بل خبره دا وشي چې طالب علم د جدید دنیا سره د هم آهنګۍ د مطابقت صلاحیت پاکې پیدا شي او د ژوند د هر چیلنج د هر سختۍ د مخامخ کېدو هغه د زغملو په هغې کې چې د صلاحیت پیدا کېدو چې د هتیار به نه غورځي، دی به دا ناموافق حالات دا بد حالات چې دی دا به د په ښه حالاتو کې بدلی. یعنی دا په وړوکي کې هغه جذبه پیدا کوي چې دی د مشکلاتو د چیلنجونو نه یریږي نه. دی څه کوي؟ دی که هر قسمه ناکامۍ راځي نو هغه ناکامۍ دی بیا ناکامي نه ګڼي. اوس که مزید تفصیل ته مونږ په دې ځو نو بیا زمونږ بله ویډیو چې دی هغه به په دې متاثر وي. نو لہذا دا صرف ما تاسو ته دغه چې دی ایڈورسټي کوشن کم تعارف چې دی دا ما وکړو. په دویم ویډیو کې به انشاءالله په دې باندې چې دی د دې په اقداماتو باندې خبره کوو چې کم کم اقدامات چې دی هغه مدرسینو لا او منتظمینو لا پکار دي چې هغه وکړي او د هغې په ذریعه باندې چې دی د وړوکي دغه چې دی ذهني سطح اوچته کړي. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.